بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. شروط صحة القياس 5. أحدها ألا يكون في مقابلة النص، والثاني ألا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص، والثالث ألا يكون المعد حكما لا يعقل معناه، والرابع أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغوي، والخامس ألا يكون الفرع منصوصا عليه. ونیسب دا د قیاس دویم فصل دی. دینه مخکې کوم فصل یعنی اولنی فصل باغی کې من د قیاس تعریف کړ چې قیاس لغت کې چاته وي، اصطلاح کې چاته وي. ویلی مو چې په لغت کې تقدیر ته ویل کی اندازه کولو ته، او قیاس په اصطلاح کې ویل کی تعدیة الحكم من الاصل الى الفرع بعلة متحدة بينهما. او بیم د قیاس د مشروعیت دلائل بیان کړو، یعنی په دې خبرم څلور دلائل بیان کړو د احادیث او د آثار او صحابو نه چې قیاس دلیل شرعي دی، بلکې موږ د قرآن آیات هم په دې معنی دلیل پیش کړو چې قیاس دلیل شرعي دی. او چا چې د قیاس د دلیل شرعي توب نه انکار کولو چې دا دلیل شرعي نه دی، دا غو جوابونه کړو. نننی فصل کې د دویم فصل کې موږ د قیاس شرایط بیانو. نو زموږ مصنف د قیاس لپاره 15 شرایط بیان کړی دي. صاحب د اصول شاشي. اول شرط قیاس په مقابله د نص کې نه، یعنی داسې بنوي چې نص یو مسله ثابته یو قیاس تاغي خلاف مسله ثابته ای. که چېرې قیاس دغه شانو دا قیاس به متروک وي، غیر مقبول وي، پرې خوده بشي. دویم نمبر لا يتضمن تغییر حکم من احکام النص. د نص په حکم کې به قیاس تغییر نه راولي، یعنی که چېرې د نص حکم خاصو قیاس به عام کوي نه، که عام و قیاس به خاص کوي نه، که مطلق و قیاس به مقید کوي نه، که مقید و قیاس به مطلق کوي نه. که چېرې داسې تغییر یې کولو دغه قیاس به غیر مقبول وي، مردود به وي. دریم نمبر الا يكون المعد حکما لا يعقل معناه. چې کوم حکم په مقیس علیه کې وارد دی دغه حکم به خلاف القیاس نه، غیر معقول بنی، بلکې موافق القیاس بی او معقولی حکم بی. نو علاوه قیاس ټیک وي. که چېرې په منصوص علیه کې یعنی مقیس علیه کې کوم نص وارد دی، دغه نه چې کوم حکم ثابتېږي دا خلاف القیاس حکم غیر معقول، نو دا موږ بل چاته نشو متعدی کولی، بل څوک به دې نشو ور قیاس کولی. که چا دغه شان قیاس وکړو چې مثال روان دی، نو دا قیاس به مردود وي، غیر مقبول وي. څلورم نمبر ان يقع التعليل لحكم شرعي لا لامر لغوي. دا موږ چې کوم علت روباسو دا علت به د حکم شرعي د وجې نه روباسو، د امر لغوي د وجې نه، لغت د وجې نه به علت نه جوړو. یعنی علت چې کوم دی د دې سبب به شرعي، علت د پاره سبب لغت نشو جوړولای چې لغت د وجې نه یو شی علت جوړ کو. داسې به نه کوو. که چا داسې کړي دا قیاس به غیر معتبر وي. د دې مثال روان دی. او پنځم نمبر الا يكون الفرع منصوصا عليه. فرع به منصوص علیه نه، یعنی مقیس چیرې په دې کې به نص نه وارد. لکه که په مقیس کې نص وارد او ته په بل چا قیاس کې، نو دا غلطه ده. هغه بل چا باندې قیاس کول ته ضرورت نشته. دا 15 شرایط زموږ د کتاب ور ذکر کړی دي، او د هر یو د پاره مثال ذکر کړل لګو ته واقع دي. فصل شروط صحة القياس. شروط د صحت د قیاس 5 دي. احدها یو په دغه شرایطو 15 شرایطو کې هغه ده الله يكون في مقابله النص،
چې قیاس بنوي په مقابله د نص کې، کچره په مقابله د نص کې وو مردود وي. والثاني او دویم نمبر دار الله يتضمن تغيير حكم من احکام النص، چې متضمن بني دا قیاس تغییر د حکم لرا د نص په احکامو کې، د نص په احکامو کې با د کوم حکم تغییر لرا متضمن نه، یعنی متغیر کوي بنا گینی غیر مقبول وي، یعنی کچره تغییری کولو غیر مقبول وي، تغییر کولو حکم شرعي نو به قیاس غیر معتبر وي. والثالث دریم نمبر شرط د قیاس د صحت د پاره د پنځو شرایطو نه غدا دي الله يكون المعدى، چې نه به وي هغه حکم د کوم چې تعدیه کیږي، یعنی د اصل نه فرع ته ځي، دغه حکم بنوي حکما داسې حکم لا يوقل معناه چې معنی عقل ته ناراضي. څنګه دې ته به وکړي کا. والثالث دریم نمبر د پنځو شرایطو نه دریم شرط هغه دی الله يكون المعدى، معدى صفت د موصوف محذوف دی، چې نه به وي هغه حکم چې کوم تعدیه کیږي، یعنی د اصل نه فرع ته ځي، دغه حکم بني څه بني حکما داسې حکم بنوي لا يكون المعدى اسم د يكون دی اصل کې داسې دی الله يكون الحكم المعدى، او دویم حکم چې کوم دی دا خبر د يكون دی ها، نو معنا چې نه به وي هغه حکم د کوم چې تعدیه کیږي حکما داسې حکم بنوي لا يوقل معناه چې معنی عقل ته ناراضي، یعنی غیر معقول بنوي. سلورم والرابع سلورم نمبر ايقع التعليل لحكم شرعي، چې دا تعلیل چې کوم واقع کیږي دا به د حکم شرعي د وجنې ځکه قیاس حکم شرعي دی، نو دې علت چې موږ جوړو دا به شرعي سبب به شرعي شرع چې کوم شی علت جوړ کړي او نقب معتبر علت وي لا لامر لغوي، دا تعلیل بد امر لغوي د وجنه نه وي. والخامس مثال د سور روان دي پنځم نمبر الله يكون الفرع منصوصا عليه، چې نه به وي فرع یعنی مقیس منصوصا عليه نسب په دې کې نه وارد شوی، دغه هغه کې خپل نسواري جنوب قیاس ته حاجت نشته دی. راځي اول لپاره مثال اول من کوم یو ذکر کړو پنځو شرایطو کې، نو اول شرط دا و چې قیاس په مقابله د نص کې نه وي. دې لپاره زموږ مصنف دوه مثالونه ذکر کړی دي. اول مثال چې قیاس په مقابله د نص کې راغلی یو قیاس غیر مقبول وي، هغه دا چې حسن بن زیاد د امام صاحب شاګرد دی، دنه یو کس تاسو کو چې یو سړی په مونږ کې وخاندي قهقهې سره आवाज سره وخاندي، نو په دې معنی او داس ماتيږي کنه. حسن بن زیاد ورته ویل چې او داس په ماتيږي. د سائل ته سوال وکړو چې قهقهې سره او داس ماتيږي په مونږ کې، څوک چې په مونږ کې قهقه وکي نو داس ماتيږي. نو چې یو سړی په مونږ کې ولاړ وي او یو پاک دامنې ښځې ته کنځلې وکړي، نو پاک دامنې ښځې ته کنځلې کول دا د قهقهې نه هم لویه ګناه ده. په قهقهې سره اودس ماتېدلو پکار دا ده چې یو سړی په مونځ کې ولاړ وي پاک دامنې ښځې ته کنځلې وکړي، د ده دې هم اودس مات شي. حالانکې تاسو وایئ چې دا اودس نه ماتېږي، نو عجیبه خبره ده چې یو سړی په قهقهې سره وخاندي په مونځ کې، نو هغه اودس ماتېږي، حالانکې قهقهې سره خندل دومره غټه ګناه نه ده، بلکې ګناه د سره ده نه. او پاک دامنې ښځې ته کنځل کول دا ګناه ده، بلکې په دې خو حد جاری کېږي، حد هم پې قایمېږي که ثابت دي نه کي دا کومه کنځلې کړې. نو سره د دې نه چې پاک دامنې ښځې ته کنځله کول لویه ګناه ده، که دا چا په مونځ کې وکړل په دې تاسو یې وایو اودس نه ماتېږي، او که قهقهې وکړه اودس ماتېږي. نو مولوي صاحب دلته دا کوم قیاس دا کوي، یعنې د مقصد دا دی د سایل چې په قهقهې سره اودس ماتېږي، په مونځ کې څوک قهقهه وکړي، نو په کار دا ده چې پاک دامنې ښځې ته کنځله وکړي په هغې هم د اودس مات شي. دا قیاس دی په مقابله د نص کې، ځکه
چې په قهې سره اودس ماتېدل په دې کې نس وارد شوی دی. نس په څنګه حدیث کې راځي صحابه و نبی علیہ السلام منځ باندې ولاړو، یو صحابي راغلی هغه په سترګو کې فرق و نظر یې کمزوری، څوک چې مکمل نابینا و نو هلته څه کنده غونته کې وه په هغې کې خپه لاړه نو راوغورځېدلو، صحابو پسې وخندل. نبی علیہ السلام صحابو ته متوجه شو، ورته ویې فرمایل چا چې خندلي دي په قهې سره دي اودس دوباره وکړي، اودس یې مات دی. نو دلته مولوي صاحب قیاس دا تقاضا کوي چې اودس دا نس په دې خبره کې وارد دی چې دې خلکو اودس مات دی، څوک شي قهې سره وخاندي. او دا مقابل سره چې چا چې د حسن بن زیاد نه تپوس کړی دا هغه مقصد دا دی چې پاک دامنې ښځې ته څوک په منځ کې کنځلې وکړي اودس یې نه ماتېږي، لهذا په قهې هم دې مات نه شي. دا قیاس داسې قیاس دی چې په مقابله د نس کې دی. مقابل به څنګه جوړو مولوي صاحب؟ زموږ مقصد سره به هله جوړېږي چې داسې وي چې د سایل مقصد دا دی چې اودس دې په قهې سره مات نه شي. ولې چې څوک پاک دامنې ښځې ته کنځله وکړي د هغه اودس نه ماتېږي په منځ کې. نو پکار دا دی چې د دې نه کومه وړوکی شي یعنې قهقهه په هغې هم دې مات نه شي. نه دا داسې قیاس دی چې دا د نس مقابل دی. موږ وایي نه قیاس ته به دې وخت کې نه ګورو، قیاس به پرېږدو، ځکه قیاس د نس مقابله کې راغلی. نس وایي چې اودس دې مات شي، قیاس وایي چې مات دې نه شي، ځکه د پاک دامنې ښځې ته کنځلې کولو سره نه ماتېږي، په قهې سره دې مات نه شي. دا قیاس وایي. نو قیاس به پرېږدو په دې ځای کې. ورته وګورئ ومثال القياس في مقابلة النص فيما حكي أن الحسن بن زياد غدا چی حکایت شوی چې حسن بن زیاد چو سئل عن القهقه تدنه د پوس د قهقه مبارک او شو فی الصلاه بمنس کی چې منس کې زو قهقه وکي او دس بسی صاحب فقال حسن بن زیاد وتویل انتقدت الطهاره طهارت ماتیږي بها بقهقه سرا. قال السائل وتویل لو قذف محسنه کہ او سړی کنزلی محسنه پاک دامن خزی ته وکي په منس کې لا ينتقد به الوضوء نو نه ماتېږي به دې سره اودس سره د دې نه مع ان قذفا محسنه سره د دې نه چې قذف د پاک دامن خزی ته کنزل کول چې دی اعظم جنایتا دا لوی شی دی د ګناه په اعتبار سره. نو په دې معنی اودس نه ماتېږي. نو فکیف ينتقد اودس به څنګه مات شي بالقهقهه بقهقه سره وهي دونه هلان که قهقه چې دا کم شی دی د ګناه په اعتبار سره د چانه د قذف د محسنین. فهذا قياس في مقابله النص دا قیاس ته په مقابله د نص کې دا قیاس به پرېږدو او په قهقه سره به اودس ماتېږي او په قذف د محسنې سره چې په منځ کې وکړي اودس نه ماتېږي. بل دلیل بل حدیث او بل مثال هغه یعنی چې قیاس په مقابله د نص کې راغلی او حدیث الاعرابي الذي في عينه سوء وكذا دا مخکې سره ترله شوې خبره ده. وګورئ وهي دونه فهذا قياس نزوي ودا یو قیاس ته په مقابله د نص کې. نص کم یو دی او حدیث الاعرابي هغه حدیث دا هغه باندې چې دی الذي في عينه سوء چې په هغه په نظر کې ضعف کمزوري وکړي وه او جماعت کې راوغورځېدلو. دا خبره ختمه شوه مخکې راځئ. وكذلك اذا قلنا جاز حج المرأة مع المحرم فيجوز مع الامينات. مولوی صاحب دې دلغه کړي مسله دار موږ د احناف په نظمانی د درې ورځو او شپونه چې زیات سفر وي یا دومره سفر وي یا د دین هم زیات وي نو زنانه له جایز نه دي چې د غیر محرم نه د محرم نه سیوای وکړي، یعنی محرم به ورسره وي. که یو زنانه سفر کوي درې ورځې او درې شپو په اندازه یا د دې نه زیات وي شرط وردا دی د سفر به اله جایز وي چې هغې سره محرم وي. محرم نه غیر نشي کولی. دا یو مسله ده. که د حج سفر یو که د هر څه دلته اگر که د حج والی مثال ورکړی اوس په دې کې نص وارد دی. دا کومه مسله چې موږ کړه په دې کې نص وارد دی. نبی علیه السلام فرمایي لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر فوق 3 ایام ولياليها الا ومعها ابوها او زوجها. حلال نه دی وی خزر لپاره چې په الله په ورځ د آخرت ایمان لري
هغه د هغې دپاره نه دي حلال، یعنی د یو مؤمنې ښځې دپاره حلال نه دي چې د دې ورځو شپو نه بره سفر وکړي، مګر دا چې د هغې سره پلار وي یا ورسره خاوند وي یا ذو رحم محرم منها یا ورسره بل څه ذا رحم محرم وي، بیا ټیک دی به یې کولی شي. مولوي صاحب دې حدیث نه ثابته شوله چې د یو ښه زنانه سره ذا رحم محرم نه و نو هغه سفر نشي کولی، که د حج وي که د هر څه سفر وي. اوس یو سړی راپاڅېږي او قیاس د دې نس په مقابله کې قیاس پیش کړي او هغه دا ووایي چې نه د دې نه سوا مرسل د دې نه سوا یعنی د زارعیم محرم نه سوا د زنا سره بل څوک نو به هم سفر کولی شي. لکه مثال په طور ووایي که چېرې د یو زنانه سره نورې زنانه ملګرې وي او امانتدارې زنانه وي امانتدارې، نو د هغو سره که دا زنانه سفر کوي حج لځي نو دا جایز ده. دا قیاس کوي په چا باندې؟ زارعیم محرم باندې. څنګه چې وایي زنانه د زارعیم محرم سره په امن کېږي دغه شان امانتدارو ښځو سره هم په امن کېږي که نه. نو امانتداره ښځې مقیس او زارعیم محرم سره چې ښځه سفر کوي مقیس علیه او علت مشترکه امن دواړو کې ده، نو حکم به د جواز هم په دواړو ولګېږي. یو کې خاصم لګېدلی زارعیم محرم سره چې سفر کوي، امیناتو سره چې سفر کوي نو دې کې به حکم د جواز ولګي. مولوي صاحب موږ ورته وایي دا قیاس چې کوم دی دا د نس مقابله کې راغلی، دا غیر معتبر دی. څنګه د نس مقابله کې؟ نس کې دا وایي چې د ښځې سفر مطلقا د ښځې سفر بالعموم ناجایز دی، سفر نشي کولی، د 3 ورځو او 3 شپو نه زیات سفر دا نشي کولی. ها که چېرې زارعیم محرم وي یعنی پلار وي ورور وي زوی یا خاوند یې نو به یې کولی شي. او قیاس والا څه وایي چې نه سفر یې جایز دی، د 3 نه سوا هم جایز دی، که امانتدارې ښځې امینې ښځې هغو سره هم کولی شي. نو نس کې دا وایي چې بالعموم سفر منع صرف د دغه مذکور کسانو سره جایز، او دا وایي چې نه بالعموم منع نه دی. نس وایي چې بالعموم منع دی سفر، او دا په قیاس سره وایي بالعموم نه دی منع، زنانو سره هم کولی شي. نو نس په مقابله کې قیاس په مقابله د نس کې راوړل نو وایي دا قیاس غیر معتبر دی. په خبره پوه شولې؟ نس دا وایي چې سفر د یو زنانه دا بالعموم منع دی سوا د مذکور کسانو نه، او دا وایي چې نه بالعموم نه دی منع، که د امانتدارو ښځو سره کوي نو هغو سره هم کولی شي. دا نس دی قیاس دی په مقابله د نس کې. لږ ورته وګورئ. وکذلک همدغه شان اذا قلنا کله چې موږ وایو جاز حج المرأة جایز دی حج د ښځې مع المحرمي سره د محرم نه جایز دی، نو موږ داسې مو وایو یعنی قیاس وکړو فیجوز مع الامینات امیناتو سره هم دی جایز شي که نه. نو مولوي صاحب دا ټیک نه ده، ځکه کان هذا قیاسا دا قیاس دی بمقابله النص د نص په مقابله کې. نص کوم دی وهو قول علیه السلام قول لا یحل لامرأة حلال نه دی یو زنانه د پاره تؤمن بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله په ورځ د آخرت باندې ان تسافر فوق 3 ایام چې سفر وکړي بره د 3 شپو ورځو او لیالي او شپو نه الا ومع ابوها مگر دا کوي د هغې سره پلار د هغې خاوند د هغې او ذا رحم محرم منها یا ذا رحم محرم ورسره وي نو بیا ټیک ده. ومثال الثاني وهو ما يتضمن تغيير حكم من احکام النص. بیا مولوي صاحب دویم شرط موږ دا بیان کړی و چې قیاس به داسې قیاس نه وي چې هغه د نص حکم متغیر کړي، داسې به نه وي. که چېرې دغه شان قیاس او دا قیاس به مردود وي غیر مقبول وي. د هغې لپاره مثال لکه مولوي صاحب موږ د احنافو مسله دا ده چې اودس دپاره نیت شرط نه دی، دا د تیمم دپاره نیت شرط دی. اودس دپاره نیت ځکه نه دی شرط چې په نص کې ورسره نیت نه دی راغلی. فاغسلوا وجوهکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین. دلته د نیت خبره پکې نشته دی. اوس کې یو څوک راپاڅېږي یعنې شافعي دا خبره کوي چې اودس چې دی دا او موږ دا وایو چې تیمم دپاره نیت شته دی، تیمم کې نیت شرط دی. اوس که څوک یعنې شافعي ووایي چې اودس دا موږ قیاس کوو په تیمم باندې، نو اودس مقیس تیمم مقیس علیه، علت مشترکه د دواړو هغه د طهارت فایده ورکوي. حکم به څه شي؟ په تیمم کې نیت شرط، لہذا په اودس کې هم د نیت شرط شي. نو موږ ورته وایو مولوي صاحب دا قیاس ټیک نه دی، ځکه په دې قیاس سره ته یو مطلق حکم د مطلق نص دی هغه به ته خاص کې مقید کې.
داسې قیاس دی چې د نص یو مطلق حکم دی او هغه مقید کی. موږ ویلی دي چې قیاس داسې قیاس او چې هغه مطلق مقید کولو یعنی د نص حکم کې تغییر او سره دا به غیر مقبول وي. عمره چې دا قیاس الله موږ نه منو، دا قیاس غیر مقبول دی. او مثال ثاني تو ګوري، مثال د دویم یعنی دویم شرط او هما دویم شرط کوم دی دغه بیان کړي. هغه شرط دی تضمن تغییر حکم من احکام النص، هغه قیاس ته چې متضمن وي متغیر کولو د یو حکم لرا د نص په احکامو کې. ما مثال دی یقال انیه شرط ما یقال یعنی چې ویل شي شوافی دا خبره کوي نیت شرط په اودس کې بالقياس الى التيمم او اذا من قياس کو په تیمم باندې فإن هذا من وايم ليس ذا ټکنه ځکه دا قياس چره یوجب تغییر آیت الوضو دا خو واجبی متغیر کول د اودس کم آیات دی هغه متغیر کوي د څنګه متغیر کوي من الاطلاق الى التقييد د اطلاق نه تغییر تقیید ترلې مطلق مقید کوي او دا تغییر دی. بل مثال یو دویم مثال هم دغه شرط معنی ور تفریقی یعنی موږ ویلو قیاس کې شرط دار چې حکم شرعي باندې متغیر کوي. دا غیر پر بل مثال چې قیاس حکم شرعي متغیر کوي نو قیاس با موږ پر یک دو دغه مثال دار موږ عمرې چې مسله دا ده چې زمونږ د احناف باندې زمانه طواف کې او داس شرط نه دی. اگر که ضروری دی او داس کول خو شرط نه دی چې اوسنی طواف کو او داس نه ونو طواف کیږي. شافعی وینا طواف کې او د شرط دی. شافعی طواف قیاس کوي په صلات معنی حدیث کې طواف ته صلات ویلې دي نو طواف مقیس ته او صلات مقیس له ده او صلات کې طهارت شرط دی ستر عورت شرط دی. نو شافعی وی طواف کې هم طهارت شرط وي ستر عورت به شرط وي. دا قیاس موږ وسره موږ دا ټیک نه دی. دا ځکه چې په دې قیاس کې حکم شرعي متغیر شو. هغه څنګه طواف چې کوم حکم راغلی قرآن کې وليطوفوا بالبيت العتيق دا حکم مطلق راغلی دی کې ور سره د طهارت خبره نشته او دا کوم قیاس چې دی وکړو دی قیاس د وجه نه حکم مطلق حکم دی د مقید کیږي یعنی طهارت پکې شرط شو. موږ ویلي کوم قیاس چې حکم شرعي متغیر کولو مطلق نه مقید کولو دا قیاس په غیر معتبر لہذا دا قیاس غیر معتبر دی. ته وګورئ وكذلك هم دغشانی دا قلنا کله چې موږ وایو الطواف بالبيت صلاه طواف د بیت الله شریف دا منځ دی ولی بالخبر خبرنا دغشان ثابت ده حدیث کې وته منځ ویلېغه نو فیشترط له الطهاره نو څوک چې دا وایي چې طهارت دی طواف د بارم شرط شي ستر عورت دی ولا شرط شي ک صلات په شان د منځ موږ وایو دا ټیک نه ده ځکه کانه هاذا قیاس انده قیاس دی دا سی قیاس یوجب تغییر نص الطواف چې دا واجبای متغیر کول د نص طواف لرا دن متغیر کوي د طواف نص لرا هغه څو من هغه څنګه تغییر کول متغیر کول من الاطلاق الى القيد الى القيد ټکه سین دی الى المقيد سین دی د مطلق نرلی مقید تا ومثال الثالث اب ان شاء الله سبا